د بل ملګری د خوب تعبیر ته پوښتلې ده چې زمانیه وفات شوې د خوب کې مې لیدلې ده چې سم ډېر تکلیف ورته وته چې دې وسه تعبیري نو جواب دار چې تکلیف وردار بس په سخت کې ویلای طرف د صدقه مدقه وکي او درنګ دعاګانې وته وکي وس صحیح ده د ملګری ته پوښت کړی دی چې د مزدوري په پیسو کې درونو حق شته او کنهشته دی وې تفصیلی جواب غواړو جواب دار چې د ارونو د یو بل سره حق د په هغه صورت کې چې کله د پلار مال پاتې شوی د پلار مال کې د یو بل سره حق شته دی دویمه د شراکت په صورت کې چې کله ورونه چې کوم د خپل منځ کې شریک وي ګټه وټه دغه شریک وي یو ځای ګټي یو ځای خوراک سکا کوي او د یو بل ته پوسټ ګټي وټي کوي نو په دې صورت کې بیا په دې مزدوري کې د یو بل په مزدوري کې حق شته دی خو کله چې ورونه چې کمی اغي ګټه وټه جدا ده اخر خوراک اس یو زیاده یو زی خوريس کی لیکن ګټه وټه ریزان لکه دی بل ته پوس نه کوي نو پدې کې چې دا یو سړی په مزدوري څومره ګټي کده څومره مال پیدا کوي پدې کې د بل حق شکم دی غنښت دی ها ځکه ضرور چې کوم دی بل ضرور باندې د پیسو باب کې حق غنښت جوړیږي د ملګری ته پوس کړل دی چې د استنجا په کم ټیم کې کول پکار دی وې د واریم نه مې اورېدل چې هغه له خوب نه څوک را پاسې استنجا کوي نو د بدعت دی جواب دا چې استنجا د په ایسو صورتونو کې یو چې کله سړی د شو د سماعتي وکي بلډکو د سماعتي وکي او دریم چې انسان داغه مزي خارج شي کنه نو پارټینګ کې دی به استنجا کول په دوای لازم دی باقي دین علاوه استنجا د ضروري نه ده لازمی خبره نه ده کڅوګ دا لازمی خبره غړي نه بیا د بدعت کې واقع کیږي د عالم دا خبره صحیح کړي دا چې کې سړی هغه د خوب نه راپاسي او د استنجا کول سنت غړي نه به په بدعت کې واقع کیږي د ملګری ته پوس کړی دی چې کله جنازه وشو د غین روس به خلک دعا کوي او لاسونه پورته کوي او مړی ساره الته او روس به هغه دې توړي دا حکم دا جایز دی کنه جایز دا کار جایز دی کنه جایز جواب دار چې کله جنازه وشي د غین روس ته به مړی ساره ول دعا د پاره الته چې خلک دعاګانې کوي دا سوچ بدعت دی بلکې دا جنازه چې دا په خپل باندې دعا و چې جنازه کې دعا وکړي شو بیا دوباره به ساره ول دې ته څه ضرورت دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صلیت والمیت فاخلص له فی الدعاء او کما قال کله چې تاسو په مړی باندې جنازه کوي نو تاسو ولا په اخلاص باندې دعا وغواړئ نو چې په اخلاص باندې هغه لپاره به جنازه کې دعا وغوښتل شو نو بیا اخو نور پدې کې څه ضرورت دی نور بیا څه ضرورت دی چې اخو به نور دعاګانې وغوښتل کیږي او جنا اکثر اهل علم دا فتوا لګولې ده اکثر اهل علم دا فتوا لګولې ده چې کم خلک اغي د جنازې وروسته دوباره بیا دعا غواړي د لحاظ د بدعت کې واقع کی دا بدعات دي لہذا ردینا ځان ساتل پکار دي او حدیث کې راغلي بنا حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زموږ دین کې ونه کار ایجاد کې چې باغې زموږ حکم نه مردود دي حدیث مسلم کې راغلي بنا عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد شی او عملو کو باغې زموږ حکم نه هغه مردود دي د نبی په دور کې صحابه په دور کې ډېر شمړي شوی دي څوک په یو صحیح الاسناد حسن الاسناد روایت کې نشي ثابتولې چې نبی د جنازې وروسته بیا ودرېدل دعا کړې ده او دا رنګ بیا صحابه کرام ولړلې وغي دعا کړې به وروسته هغه ادیره ته وړې نه تاسو نشي ثابتولې په ملګری تاسو کړل چې په امامت کې بچا باندې پیسې تړل لا جایز دي کنه جایز جوابدار چې په امامت باندې پیسې غسل مبارک د اهل علم اختلاف شته بعضي اهل علم غوي چې په امامت باندې تړلې پیسې د چانه غسل جایز نه دي او وجه وې دا چې اصل کې د عبادت محض او یو قربت محض کم عبادت چې هغه خالص عبادت وي نه پاغي باندې پیسې غسل دنیوي لانه چې غسل دا جایز نه دي ځکه چې په دې کې بیا د عبادت هغه حیثیت ختميږي او بل دلیل هغه د حدیث ته عثمان رضی الله عنه عثمان ابن حنیف داغې نه استدلال کړي کوم چې سنن نبی داود کې نقل لري چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم د خپل قوم امام مقرر کړو او دوی وته ویلي چې وتخذ مؤذنا لا ياخذ على ذانه اجر دا سي مؤذنونی سچا په خپل اذان باندې اجرت مزدوري نه لري نو هر کله چې په اذان باندې اجرت غسل دا جایز نه دي نو په امامت باندې په طریقه ولا جایز نه دی وایي دغه دوی مراد اهل المغدار چې په امامت باندې اجرت غسل دا وایي جایز کړي د ضرورت په بنا باندې غیر جواز فتوا ورکړی دا چې چرته امامان اغیله مزدوري ورنکلی شي واغیله تنخوا ورنکلی شي نو دا امامان خو بخامخه څخوري د بچی دی خپل کور دی خپل ځان لا په عام د دې ضرورت پیخیږي نو ټول مر چې سړی امامت تناسي نو دا بس خوري او چسکی بنه نو کدا ټول مر امامت کوي نو لہذا د ضرورت کوم دی پوره کیږي نو کدی مزدوري لاړ شي به امامتي پاتې کیږي نو لہذا د مصلحت په بنیاد باندې دا
ضرورت په بنا باندې کدله دا تنخوا ورکړي شي نو دا جایز به وي. نو موږ یو بدی کې چې کوم یو سره داغه سنه سره گزاره کی کنه د بل طرف دغه مدنوینو پر امامتي باندې پیسې نه اخلي لیکن امام دغه حیثیت هم چې کوم دی خرابيږي او دا حق مخکاره نشي ویلې بالکل شک شوبې نه به خبره وځي چې سنه سره گزاره د چاکی یا مدرسې کې تنخواه د مثال په تور باندې بل ذکر نه وي امامت دی نالي او که چېرته یو سړی گزاره نه کی بالکل مجبور دی لہذا ک بیا والی ان شاء الله د ضرورت په بنا باندې بجایزي. د ملګری ته پوښتنه کړې ده چې یو ملګری مې دی هغه دا پب جی گیم کوي یو ځل مې منع کو خو بیا هم دا قیدی باره کې او ماته یو خاص خبره وکي بس خاص خبره ده چې پب جی گیم کول دا ګناه ده سوچ ګناه کوي دا سره تعلقات ختمول پکار دي بد سره تعلقات ختم کو په خپل بدل دی گیم نه منش او دا د ایمان حصہ غوري من احب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان چا سره محبت کوو د الله د پاره او چا سره بغض کوم د الله د پاره دي سړي خپل ایمان مکمل کو الولا والبرا یو غټه مسله ده چې موږ بعد هغه چا سره تعلقات ختمو چې کوم ګناه باندې اصرار کوي همیشګری پی کوي لہذا د څه سره تعلق ختمول پکاري. نه ملګری ته پوښتنه کړې ده چې زما د ځلو مالدار خلکو ته او دنیادار خلکو ته ډیر مایل کی وي سو کما بس داغه د پاره علاج دار چې تر اخرت فکر ډیر زیات کو مرګ ډیر زیات یادوا حدیث کې دا راغلي دي چې تاسو مرګ هغه ډیر یادوي او مقبرو ته زی د قبرونو د زیارت د پاره د لپاره چې تاسو د دنیا نه ضرورت ورشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا ما تاسو منع کړی وي د قبرونو د زیارت نه خو تاسو د غي ملاقات لزی مقبرو ته کله کله زی ځکه چې دا سړی دنیا کې بیرغبتی انسان پیدا کوي مرګ ځان تر یادوا او ذکر اذکار ډیر کوانو لہذا ستابره د دنیا نه سره تور شي او دنیا ته هغه سره ډیر مایل کی د یاد لره چې رچا سره چې کم دیغه لګ سخت شوی وي او زړه د ایمان کا سم کامل شوی نه کنه هغه دنیا ته به ډیر مایل کی لہذا تر اخرت تذکر ډیر زیاته کو د مرګ تذکر ډیر زیاته کو ان شاء الله تاسو چې کم دیغه بیرته دین ته مایل شي. د ملګری ته پوښتنه کړې چې د بریلیانو په جماعت کې چاندا ورکول څنګه لري جواب دار چې د بریلیانو په جماعت کې چاندا ورکول دا جایز نه دی وجدار چې پای کې بدعات شرکیات کیږي او دا ډیر عظیم ګناه ده الله بل شي دومره نه خپکی څومره په شرکیات باندې خپکی او الله فرمایي قران کریم کې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو بل سره تعاون کوي د نیکی او د تقوا په کار باندې کوي او د ګناه او د ظلم په کار باندې چا سره مدد هغه کوي د لہذا کبدي کې څوک چاندا ورکی او خو ته دا پته چې بدی کې بدعات او شرکیات کی دا سړی بالکل په بدعات او په شرکیاتو کې دای سره شریک دي. د ملګری ته پوښتنه کړې ده چې دا د توحید لري اقسام چې کوم دي د قرآن کریم کې شته جواب دار چې دا د قرآن کریم نه د دې استنباط لشي د په تتبع او استقراء سره دا غسل شي د قرآن کریم نه تتبع او استقراء په اتفاق د ټول امت سره دا دلیل دی او د اعتبار شته تتبع او استقراء یعنی قران کې سړی سوچو کې تدبر پکې وي کې بس په خپل باندې معلومول شي دا قران کریم نه غستل شوی دی په سورۃ البقره سورۃ الفاتحه کې په خپل باندې سړی سوچو کې دا درې قسمه توحید په خپل معلوم دی او دې کې څوک جګړه مګړه نشي کولای لکه الحمدلله رب العالمین په دې کې توحید ربوبیت ته الرحمن الرحیم کې توحید الاسماء و صفات دی ایاک نعبد و ایاک نستعین کې توحید الوهیت ته نو کوم معنا چې توحید ربوبیت توحید الوهیت توحید الاسماء و صفات دا په دغه آیاتونو کې شته او د قران کریم ډیر شی بشمار آیاتونه چې کوم دي هغه شته او د قران کریم آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې توحید د درې اقسام دي او دین انکار کول دا اصل کې د قران کریم د نصوص انکار کول دي. د خو یو تعبیر ته پوسل شوی چې یو زنانه هغه په خوب کې نه چې یو سپین سپید یو هغه زما خواته رانی زکی او د زنانه ځان شړی او ځان ته ساتي دي ست تعبیر جواب دار چې سپین سپید دا سپین دشمن دی ظاهره کې خدا سره خمالي بیږي خو لیکن نور دا پر دشمن دی خدا زنانه ځان ساتي او الله دې محفوظ ساتي ان شاء الله. د ملګری ته پوس کړل چې د ماسپخین د منځر مخ څلور رکعات سنت د پاتې شي نو چې کله ویل سره درست د جمع نه کوي نو لاول به د دوه کې څلور به کوي جواب دار چې لاول د دوه کول پکار دی ذکر د دوه رکعاتو محل چې کوم دی هغه د منځر روس سره سم د سوال چې څلور رکعات دا پاتې شي دي کنه دا قضا شوی ته دا غي روس سره وګرځي حکم مخ راوګرځي هم سمانه نشته دلیل مونږ ته بری کې د منن دی معلوم البته یو ضعیف روایت معلومیږي سند کمزور دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې چار څلور رکعات سنت پاتې شنو لاول بیا څلورو کې به دوه کې خو روایت سندن لاول دوه کې به څلورو کې وي دا سندن کمزور دی لہذا بده کې جواز الامرین دی خو به تر دار چې لاول سره دوه کې به روس سره څلورو کې
د یو زنانه د خوب تعبیر ته پوسره دی چې یو زنانه د خاون سره حج ته تللی دی او دې زنانه بیت الله نه دی لیدلی او خاون توای چې د بیت الله را توخه او خاون ته چې د بیت الله لري دی دې څه تعبیر دی جواب دار چې دا بده سی عمل کوي د خاون په خودنه باندې چې هغه د حج برابر وي د حج ور ثواب ته ملاويږي خو حج بنشي کولای حج نه کوي او د حج په مقابل کې وته الله دا سی عمل دغه توفیق ورکړي چې هغه د حج برابر وي د ملګری د خوب تعبیر ته پوسره چې په خوب کې زما په خلاص باندې ډیر نمونه دي وسره نه دي چې دا د انبیو نمونه دي کړه صحابه کرام دي او د حسن او حسین رضی الله عنه د دوه نمونه په واضح کاریدل نو چې دې بس تعبیر جواب دار چې الله وتعالى شهادت نصیب کړي ان شاء الله او دیم خوب تعبیر دا ته پوسره دي چې په خوب کې پاسمان کې کعبه مجنبی او د الله نوم لیدل او د کعبه د پاسه سړی او تر ور سره وي او ځان سره چې د فتح مکه دا ان شاء الله د اسلام د غلبې علامه ده چې الله به اسلام غالب کوي د دې چتواري ته اشاره ده چې د الله او د رسول د دین چې کومه د غالب کوي ان شاء الله د ملګری ته پوس کړی دی چې چاته د ارباب په لفظ سره आवाज کول څنګه دي جواب دار چې ارباب جمع د رب ده او رب چې کوم نه پالنه کوونکی ته ویل کیږي نو لفظ رب په استعمال کې تفصیل لې کله چې دا په اضافه سره استعمالي لکه رب البيت شو رب الغلام شو رب الدار شو وغیرہ بیا دې استعمال چې کوم دی هغه جایز دی او بغیر د اضافت نه چې یو شی ته اضافت ونه کې نفس رب وته یا نفس ارباب وته د استعمال هغه جایز نه دی او بل لا چې دینه د شرک غبوی راځي چې ارباب معنی دار چې خدایانو یې پالنه کوونکو نو کوم لفظ چې مهمي پای کې ایهام وهم د شرک وی لا لفظ استعمالول اغنه دی پکاره قران هم دا معلومه ده یا الذين امنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو تاسو راعنا لفظ مې وجدا مهم لفظ او دین علماء ټول دا مسله مستنبط کړی ده چې هغه الفاظ به نه استعماليږي په خپل مابین کې یو بل ته چې په کوم کې وهم وي پای کې د شرک وهم وي پای کې د بیزتی وهم وي وغیرہ نو د دې استعمال بیا صحیح نه دی دی بلګری ته پوس کړی دی چې یو کس ته هغه مخکې ماهد کې سبقونه ویلي دي خو صرف ثانیه ثانویه یعنی یو رسم کلاس نو مدیر د جامعې دا ناکام کو په دې خبرو باندې چې مخکې کلاسونه دی ولې نه دی ویلي په ماهد کې د ملګری د ماهد ټول سازانو ولا سفارش کړي مو خو اندې ناکام کو به د ملګری جالي کاغذونه پیدا کړو کاری وشو مانه د مدینه د جامعې کاری وشو د بل جامعې نه دا تل در پر څنګه دی جواب دار چې دا جواب په خپل پر سوال کې موجود دی اداره چې جعلی کاغذات جوړ شونه جعلی معنام دار چې دا دوکي کاغذات دي نو ټیک د عدالت خدای قابل هم دی هر څه دی لیکن دلته قانون موافق نه لري الته چې مدینه تزیین او هغه کاغذات هغه د نه دی وړي چې کوم اصلي دی هغه جعلی وړي نو کوم کار چې په جعلی کاغذات باندې کې اخکاره خبره ده چې هغه ناروایي بل دویم دار چې کچرته د مدینه والته یا د بل جامعې ته پته ولې چې د اصلي کاغذات نه نو آیا غیبه قبول کې به قابلیت باندې نه چرته نه قبلې لہذا نو دا بلم دوکه د لپاره د جامعې ته تل چې کوم دا ناروا دي او د حدیث ته عمومي الفاظ نه دا معلومي چې دا کارسین دي من غشنا فلیس منا چا چې زموږ سره دوکه وکړه دا دغه حاصل له دا زموږ نن دی د ملګری ته پوس کړه چې کوم مولوی صاحب هغه سنت نه کوي هغه به سیمونز کی کنه یعنی نه د سهار سنت کینه د ماسپخیم مازیګر ماخامه سنت یو سنت هم نه کوي په د سیمونز کی کنه کی جواب داري چې سنت پر خودل دا بغیر د ضرورت نه جایز نه دي او چا سوچ دا همیشه لپاره پریدین او دا فاسق دی مردود شهادت دی لکه حافظ ابن حجر فتح الباری کې ویلي شیخ الاسلام ابن تیمیه مجموع الفتاوی کې ویلي دي چې کوم سړی همیشه لپاره سنت علی دوام پریدي دا فاسق او مردود شهادت دی اوس یو عالم چې هغه سنت همیشه لپاره پریدي ندنه تپوس کول پکاري چې ترا سنت په کوم بنیاد باندې پریدي کده د انکار په وجه باندې پریدي چې سری بده منینه بیا خو بالکل د اسلام په خطر کې دی او که چرته د سستۍ د وجه نه پریدي نو دا د غلط کار دی د فاسق دی ګناګار دی لیکن مونږ کوم دغه په سکی چې کله مونږ ځل دغه صحیح وي مونږ په هغه په سکی د ضرورت په بنا باندې د عالم دغه مقرر نه پکاره امام مقرر نه پکاره خد دیندار تقوادار مقرر پکاري اوس بل امام نشته دا دی چې فرض مونږ کې فرض مونږ په سکی څه کړی دي سنت په پر خودل باندې سره څه کافر کیږي نه ګناګار دی لیکن کافر نه نو مونږ په سیغه کیږي دی ملګری د خوب تعبیر ته پوسره دی چې ما په خوب کې رشرګان اونډي دا لیدلی چې دی بس تعبیري جواب دار
چې کچرته ته شادي شوده نو الله بدل اولاد درکې او که شادي شوده نه نو الله به د مال کې مال به الله سیوا کې مالدار به دي کې الله یو ملګری تاسو کړه دی چې په دې بازي کورونه کې دا زنانه د نظر ماتي د پاره د لارو کوڅونه د خزل راټولي کې هغه پانګار باندې به کېږي په ټول کور کې لګي کوي چې په دې باندې هغه نظر ماتي وشي چې دا شران څه حکم دی جواب دار چې دا شران یو بدعت عمل له او دا جایز کار نه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام لري چې نه نقل لري د نظر د ماتېدو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم ته علاجونه خودري دي یو مخکې د نظر نه یو پس د نظر نه مخکې د نظر نه اسکار کول خاص کر اخیری درې صورتونه د سحر او بیګا درې ځل هر مانځه پس یو ځل ویل لستلی او د ماسوتن د خوب په ټیم کې با دا یو ځل لستلی په ټول بدن باندې درې ځل مسه کول دي د لاسونو او یو بعد نظر دغه نظر دی نو چې کله یو سړی نظر کړي شي دایر پر شرن حکم خدا چې کوم سړی معلومي نو هغه ته به وینا وکړي چې ترا شاو دس وکا هغه به اودس وکي او دا اوداسو به دا په یولوخي کې او بیا به دا پرتوک چې کوي دا پاستر کې دا به وینځي او به په لوخي کې وراړته او بیا پر سړی باندې وراړي دا شرعاً دا مسله په حدیث صحیحو کې نقل ده او دا سره سره به اسکار کولی اخیری سورتونه دي سورۃ البقره دا دم کولی بس په دې باندې به علاج د نظر هغه کېدل شي په کاردار چې رچا نظر لګي نه چې هغه ماشاءالله ارڅوک چې په شی باندې مين ورشي ماشاءالله تبارک الله دی وای دا الفاظ دی وای نو لہذا دا عمل سنت طریقه ده لیکن دا طریقه غلط ده چې د لوګي خلک کوي د لوګي څه حیثیت ده دا خدای موجود غونډه کار دی د هندوانو غونډه عمل دی د هندوانو طریقې چې خلکو په مسلمانانو کې را نيستري دي د سپلنو لوګي کول د خزر د لوګي کول څوک د چانه چپلې کټ کې هغه لوګي کوي او څوک د چا پړتواخ هغه کټ کې هغه لوګي کوي دا ټول بدعات دي نه ځان ساتل پکار دي د ملګری تاسو کړه دی چې دوه غوخه دای په خوراک باندې او د سماتی کنه ماتيږي جواب دار چې دوه غوخه چې سړی کړي وخوري نو پاغي باندې او د سماتيږي دا اکثر علما قول له او دا راجح قول له او صحیح حدیث کې صحیح مسلم موجود دی جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نے یې تاسو کو چې اتوزع من لحوم الغنم آیا د ګړو بيزو دا غوخه چې زو خرم او دستې وکم کنه نبی علیہ السلام ته ان شئت فتوزع وان شئت فلا توزع که خوخه دی او دس وکم که خوخه دی شي او دس مکوا ان تعالی اختیار دی به ته تاسو کو چې توزع من لحوم الابل ایا ز او دس وکم د غوخه د وخانونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نعم فتوزع من لحوم الابل او دس وکا د غوخه د وخانونه او دا حدیث په نور سندونو سره هم نقل لې او نور په دې کې ډېر روایتونه موجود دي بالکل دا حدیث واضح دلیل له صریح دلیل په دې باندې چې په خو دغه د په غوخي خړلو باندې چې دغه غوخه سړی خوري پاغي باندې او داس هغه ماتي د بلګری ته پوسټ کړل دی چې په زیناکار په سیمونز کې کنه کې جواب دار چې د سړی امام څنګه مقرر خلک زه تعجب کوم چې سړی هغه په زینا باندې مشهور دی خلک امام مقرري د سړی مقررول د امام دا ډېر انتهایی د دین ګستاخی ده چې بدکار خلک د خلک خپل امامان مقرر کی البته موږ کی کنه کیږي هغه به خبره ده چې خلکو په موږ کول نه پکار خو یو څه ته پته نشته موږ په څه وکړو موږ کیږي ځکه به دی باندې کافر شوی نه چې سړی ځان له موږ کېدنه بل لپاره موږ کیږي خو د خلک امامان مقرر نه پکاره دا خو د دین بیزتی ده ګستاخی ده د ملګری ته پوس کړی دی چې زما خور وې زه په خوب کې لیدلې ما چې تا سره موټرسایکل له او تاسو سپین جامې غوسري او دوبو یو خړ ډند دی او دې ډند ته کوش وي او دا جامې دی بیا نور هم سپینې شوي د خوب څه تعبیري جواب دار چې د سپینې جامې په خوب کې د جنتی توب علامه ده د نیکي علامه ده یو خړ ډند چې ته کوش وي او جامې نور سپینې شوي نو مراد دیندار چې پتا به یو تکلیف مشکل برازي او دا مشکل په وجه باندې الله ګناونه نورم ستاغه صفاکی د ملګری ته پوس کړ دی چې د یو سړي جرابې په خپوي او داس دیوی او بیا یو باسي د جرابو په وسره سره داس ماتي کنه ماتي جواب دار چې کله یو سړي جرابې په خپو کړی دی په هغه باندې مسه کړی دا او دا جرابې بیا د هغه نروسه دی یو باسي نو په دې باندې او داس نه ماتيږي بنا بر قول راجح او دلیل په دې باندې هغه یو دار علي بن ابي طالب رضی الله عنه دغه پیزارو غټ پیزار چې کمی کنه په هغه باندې مسه کړی و طحاوی باندې الاثار کې دا حدیث نقل کړی دی مسه پیوکلو به مسجد تراغه او پیزاری وست ورغه منځیو کو بیرته منځ اعاده نه کړی نه او داس بیرته واپس کړی دی او دوی عقلی دلیل له هغه داري چې د دې مثال سره کې اوسه په سر باندې مسو کی
او به لاړ شي د سر وخري نو دا اودس ماتېږي په سر خرول باندې نه چرته نه ماتېږي لہذا د جرابو په ایستلو باندې اودس هغه ماتېږي نه البته مسې ماته شوه مانه اوس که دوباره بل پرې دی اودس کوي نو بیا بخپینځي بیا مسه نشي کولای څو پورې چې بیا دا جرابې په اودس کې هغه نه یې اغوستلي نو علماو چې د څومره کتابونه لیکلي دي نو پای کې وسه پورې په نواقض الوضو کې دا نه داخل کړي چې موزي یا جرابې چې مسه پیو کې بیرته یو باسي په دې باندې اودس ماشي دا وسه پورې چاندي ذکر کړي د ملګری تاسو کړه دی چې بعض علماوی چې د سبا جمع چې کله ولاړی نو که یو سړی سنت نوي کلی نو هغه بلاول سنت وکي او بیا دی په مانځه کې شریک شي وای ځکه په حدیث کې دا راغلی دی چې یو سړی اخیری رکعت د امام سره لاندې کی نو ام دې سړی مونږ لاندې کو لہذا لاول سنت وکړي شي او بیا د روسته د امام سره په جمع کې هغه شریک شي چې دې مسلې وضاحت یو کوي جواب دا دی دا استدلال انتهایی غلط استدلال کړی دی د حدیث دا معنا نه دا چې کوم د مراد کړی دا د حدیث مطلب خدای چې څوک د بهر نه راشي او جمع ولاړی او دا اخیری رکعت لاندې کړو دا مونږ لاندې کو یو هغه سړی د چا په مسجد کې د خو ته پته چې جمع ودرېدله او د په مانځ کې نه شریکيږي نو لہذا د دې سړی د کم مونږ کې د سنت چې کوي یا نفل کې د مونږ نه کی ولی الته حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح مسلم کې حدیث سے امام بخاری ترجمه الباب کې نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه کله چې اقامت وشي د فرض مانځه لپاره بیا بل مونږ نه کیږي مگر فرض مونږ کیږي دا د نبی فتوا ده نو کوم یو سړی چې هغه دا فتوا ورکړي چې بل مونږ کی دا د نبی د فتوی مخالفت کوي او دغه حدیث چې دا کوم د ذکر کړی دی نو دا د دین استدلال بالکل غلط دی ځکه چې دا خدای چا مبارک دی چې هغه د بهر نه راشي او ټیم ته تیر شوی دی او د خو په جمعات کې دی خو ته پته چې جمع ودرې ده الته د نبی د بل حکم متوجه دی چې فرض مونږ ودرې ده اقامت د لپاره وشو بل مونږ نه کیږي او کم سړی چې د بار نه راشي او هغه یو رکعت امام سلام دي کې نو خو سمون نه کیدلتا نور مونږ خو هغه مصروف نه دی بلکې او ډایرک راځي په جمع کې شریکی خو لیکن چون کې په تاخير سره دی راغی او رکعاتونه تی شوي دي نو لہذا دا خبره بالکل غلطه ده دی بلګری ته پوس کړه دی چې یو کس مسافر د مازیګر مونږ یو مقیم امام پسې مونږ کوي او دوه رکعات تی شي یو اخیری دوه رکعات لاندې کې نو چې امام سلام وګرځي دا مختلف سلام ګرځي کسلو رکعات او پوره کوي دا خو مسافر دی جواب دا چې د مسلې کې اختلاف د اهل المشتری ابن حزم وغيره بس د قد ورکات بده کوي او نور دې نه کوي په دې کې جمهور علما قول لري چې دا وخت منځ پوره کوي او د امام چې کوم منځ د عقبه کوي او دغه دلایل داري یو داري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما جعل الامام ليؤتم به فاذا يؤتم به امام دې لپاره مقرر کړی شوی چې په پسې اقتدا وکړي شي نو اتمام په امام پسې غدار شاه کوم منځ کې ختم وکړي او دا رنګ بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث بخاری کې راغلی دی چې کله تاسو مانځل راځي وې جلتی مکو منډه مو هي فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا کوم چې تاسو لاندې کې نو هغه پوره وکي او کوم چې تنه فوشوي هغه پوره کوي دریم دلیل چې کوم دی نو هغه روایت د عبد الله ابن عباس دی موسی ابن سلموي موږ عبد الله ابن عباس مکه کې وو نو موږ وتل ان اذا كنا معكم صلينا اربعا موږ چې کله تاسو سره یو نو څلور رکعات مونږ کو فیدا رجنا الی رحال صلینا رکعتین نو کله چې موږ خپل کورون تلاړ شو نو بیا د دوه رکعات کو خپل زینو تلاړ شو دوه رکعات کو ځکه مسافر چې تاسو ولاړو نو څلور رکعات کو او تلک سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم دا اصل کې سنت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم دی او څلورم دلیل عبد الله ابن عمر قول له چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بارک راضی چې وی کان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى اربعا اذا صلى واحده صلى ركعتين عبد الله ابن عمر چې کله د امام سره مونږ کاو نو څلور رکعات به کول چې کله به ځان لکاو په سفر کې نو به دوه رکعات کول او ابو مجلس هغه ما عبد الله ابن عمر تی ویل چې المسافر يدرك ركعتين من صلاه القوم یعنی المقيمين یو مسافر چې هغه د مقیم امام دغه دوه رکعات لاندې کې نو تجزيه الركعتان دوه رکعات کافی کی او يصلي بصلاتهم او کنه دغه مونږ بکې معنی پورا بکې وی فضاح کوي خندل وقال يصلي بصلاتهم ویل چې دای په شان د منځ بکې او د جمهور علما قول له دا دی بل حدیث تم معلومیږي من ادرک رکعت من الصلاه فقد ادرك الصلاه چا چې یو رکعت د منځل لاندې کې د منځ لاندې ک نو دا دلیل په دې باندې چې کله امام دی مقیم دی او دغه سره چا یو رکعت لاندې ک نو دی مسافر سړی د مقیم امام منځ لاندې کو نو منځ خو د امام پوره کړل لحاظ دا هم پوره منځ کې اوس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هیڅ په دوران کې چې د کور والا سره دغه وکړی شي، کوروالی وکړی شي، نو که هغه یو ورځ که دوه ورځې وي، خو چې په یو ځل باندې وي، قرطینې په یو حیض کې وي، نو هغه باندې به یوه کفاره ده، یو دینار هغه به ورکوي، یو دینار. او دا کفاره چې کوم ده نو دا پرې سړي باندې ده، ښځه چې کوم ده په هغې باندې نشته دی. سړی چې کوم دی هغه به کفاره ورکوي، ځکه غلطي چې کوم ده هغه خو د سړي ده. داسې روژه خو نه چې روژه ماته کړي نو ښځه سړی دواړه به دا کوي، بلکې دلته غلطي د سړي ده، کفاره چې کوم دی نو هغه به ورکوي. البته که ښځې ورته ویلي او ښځه ورسره راضي وه او ښځې ورته وایي چې ما کړو، نو بیا یې په ښځه باندې هم شته. د یو ملګري تپوس کړی دی چې یو کس ماله د غوزانو ونې اخیستې زما نه، نو ما له پیسې راکړي، 500 روپۍ پکې راکړي، ویل چې باقي پیسې به بیا درکړمه، او که در مې نه کړي نو د غوزانو خیر دی بل چا باندې خرڅ کړه. هغه کس هغه ټیم له رانغې پیسې ما ته رانکړي او ما هغه غوزان خرڅ کړل، نو آیا دغه 500 روپۍ چې ته ما ته راکړې دا اخیستل جایز دي که نه؟ جواب دا دی چې دغه 500 روپۍ په دې په عوض کې که تا چېرته ونې ورکړي خو بیا ټیک ده، او که ونې دې نه وي ورکړي نو لهذا دا اصل کې امانت دی ستا سره. اوس دا بیرته واپس کول په تا باندې ضروري دي، ځکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. د مسلمان مال حلال نه دی مګر په خوشحالۍ زړه د هغه باندې. البته که دې سړي تا ته ویلي د خپل طرف نه چې یاره که ما دله دغه پیسې درنکړي پلاني ټیم نو دا 500 روپۍ هم ستا شوې، دا بې هیبه ده، بیا خیر دی، خو لیکن چې دا یې نه ویلي نو واپس کول ضروري دي. د یو کس د خوب تعبیر تپوس شوی دی چې د بل چا دپاره په خوب کې دا لیدل چې د هغه زوی شوی دی، د دې څه تعبیر دی؟ جواب دا دی که چېرته د دغه کس دغه نه وي، د ښځې نه وي، یا د دغه ښځې خاوند نه وي، نو د دې به ښځه به ورته میلاو شي دې سړي ته، او که د ښځې خاوند نه وي نو خاوند به ورته میلاو شي، مانه واده به وشي. او که چېرته خاوند یې و نو که حامله وه نو الله به له زوی ورکړي، او که حامله نه وه نو الله به له خزانه ورکړي، پټه خزانه به ورته میلاو شي. یو ملګري تپوس کړی دی چې یو سړي ته یو زنانه وویل چې موږ له کتابونه راوړه، نو دا کتابونه بیا لږ ارزان واخلي په بازار کې، او دې زنانو له بیا ګران ورکوي، دا جایز ده که نه؟ جواب دا دی که چېرته دا سړی وکیل کړی وي، پیسې ولې ورکړې وي چې موږ له په بازار کې کتابونه واله، نو بیا به هم هغه کتابونه چې په کوم قیمت یې اخیستلي هغه به ورله ورکوي، او باقي پیسې به ورته واپس کوي، ځکه چې ده ته را ګټه میلاو شوې ده، دا له دې زنانو د پیسو ده. او که چېرته دې سړي ته ویلي چې ته کتابونه واخله موږ باندې را خرڅ کړه بیا، او دې ځان له ارزان والي او په دې باندې ګران خرڅ کړي او ګټه پکې ځان له وکړي، نو بیا بالکل جایز ده. خلک دا ګټه کوي هم دقې دپاره، او دا سوداګانې خلک کوي هم د دقې دپاره چې ګټه پکې ځان له کوي. د یو کس تپوس کړی دی چې یوه زنانه ده او چې کله زیات تلاوت کوي نو په دې سر باندې درد راځي، دې لپاره څه وظیفه راته وښیوئ. جواب دا دی چې قرآن د حدیث نه دا معلومه ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا القرآن ما اشتمعت علیه قلوبکم، تاسو قرآن لولئ څومره چې ستاسو په هغې باندې زړونه راجمع کېدل، چې کله تنګېدئ بیا ترې پاڅېږئ. لهذا چې کله ستا ته تکلیف درکوي او سر درد راځي په تا باندې نو لږ لږ تلاوت کوه، دا څه ضروري خبره هم نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خو البته را سر درد چې نو دا و بیماري ده، د علاج پکار دی، نو ځان چې کوم دی هغه په دې اخري 3 سورتونو باندې بار بار دموه، الله به دې ښه کړي انشاءالله. سورة الفاتحه سحر او بیګا وکړت په هغې باندې خپل ځان دموه، له سر پې دموه، الله به دې ښه کړي انشاءالله. دې ملګري تپوس کړی دی چې مثال په طور باندې زید دغه وفات شو او ماشومه لور ترې پاتې شوه، او بیا د زید دا ښځه راولګېد د بل کس سره یې واده وکړو، دا ماشومه به د مور سره وي او که نه د نیکه یعنې د زید د مور پلار سره پاتې کېږي، د چا حق دی؟ جواب دا دی چې دې ته مسله د حضانت ویل کېږي، مسله د تربیت د دې ماشوم. نو تفصیل په دې کې دا دی چې دا ماشومه که دا ممیزه وه، یعنې تمیز کولی شو، پوهېدله، په خبرو باندې پوهېدله، او پیژندګلوي کولی شو چې دا مې پلار دی، دا مې مور ده، دا مې نیکه دی، دا مې نیا ده وغیره، بیا به دې له اختیار ورکړلی شي، دې ته به ویلی شي چې ته د دې مور سره پاتې کېږي او که نه د دې دغه سره نیکه سره پاتې کېږي. خو دا په هغه صورت کې چې که چېرته دې مور یې واده نه و کړی، بل خاوند یې نه و کړی، نو دې له به اختیار ورکړی شي. دلیل په دې باندې حدیث د ابو هریره رضی الله عنه چې هغه فرمایي وایي یو پیر زه ناست وم د نبي صلی الله علیه وسلم سره، او نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راله او ورته ویله ان زوجي یرید ان یذهب بابني، زما دا خاوند غواړي زما ښځه، زما د ماشوم زما نه بوځي،
او دې خو ماله اوبه م راکړي دي او ماله فدیه راکړي دي. نو او دا طلاق مسله وه، خو طلاق مسله او دارنګې د وفات یو شان مسله جوړېږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلو استهم علی، تاسو به دواړه خسنې وکړئ. نو د خاوني ویله چې زما سره به څوک په دې خپل زوی کې دعوه د حق وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ماشوم ته ویلو لهذا ابوک وهذا وهذه امک، دا د پلار دی دا د مور ده، فخذ بيده ما شئت. نو د هر یو لاس یې خوښ وي غونیسه، فاخذ بيد امه، نو بس د مور لاس یې ونیو، نو فانطلقت به سیبوته. دا حدیث دلیل شو په دې باندې چې کله ممیز وي او د ښځې او خاوند پکې اختلاف راشي، یا د ښځې او د دې سړي د مور او پلار پکې اختلاف راشي، نو بیا به ورته اختیار ورکړلی شي چې د چا سره پاتې کېږي. او که چېرته را ماشوم ممیز نه و، یعنې وړوکی دی خبره باندې پوهېږي نه، نو بیا حق د تربیت دا د مور دی، خو په دې شرط باندې چې هغې د بل چا سره نکاح نه کړي. لکه په دې باندې دلیل حدیث ته عبدالله بن عمر بن العاص دی چې یوه زنانه هغه راله نبي صلی الله علیه وسلم ته ویله چې زما د ماشوم دی، ما په خپله خېټه کې ساتلی او ما وله سینه ورکړې ده او د دې پلار زه طلاقه کړې ما او زما نه وسخلي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل انت احق به ما لم تنکحي، ته ډېره حقدار یې د دې ماشوم په تربیت باندې چې دا به ستا سره یې څو پورې چې تا نکاح نه کړي د بل چا سره، چې بل چا سره نکاح وکړي نو بیا حق د دې ښځې نه جوړېږي. اوس په دې مذکوره مسله کې دا زنانه که دې بل چا سره واده کړی دی، نکاح کړی ده، نو حق چې کوم دی د هغې نه جوړېږي، حق هغه د دې مور او پلار د زید جوړېږي. او په دې کې حکمت او راز دا دی چې کله یو زنانه د بل چا سره نکاح وکړي، نو دا ماشوم د تربیت پوره نه کېږي، ځکه د دویم خاوند په خدمت باندې مصروف وي، د دې زړه د ماشوم نه تورېږي او بله خاوند هم نه پرېږدي او اوس ظلم کوي. لہذا په دې صورت کې بیا دا ماشوم چې کوم دی د مور او پلار سره د دې سړي د مور او پلار سره چې کوم دی او پاتې کېږي. دې ملګري تپوس کړی دی چې ما ته دا شکایت دی چې کله زه اودس وکړم نو په اخر کې ما ته دا محسوسېږي چې زما نه د میتیازو قطره لاړه، او یا چې اودس وکړم او په مانځه باندې ودرېږم نو دغه ټایم کې هم زما نه قطره لاړ شي او دا ښه واضح محسوسېږي او زه بیا د مانځه نه وروسته جرابې په پښو کړم، نو آیا زه پرې مسح کولی شم که نه شم کولی؟ جواب دا دی که چېرته دا د میتیازو قطره چې کوم وي دا مسلسل ستا نه تلله، یعنې یوازې په دغه ټیم کې نه وه چې کله ته اودس ماتې وکړې او د هغې نه وروسته بیا ځي، دا عارضي غوندې بیماري ده، دا مسلسل بیماري نه ده، دا اکثرو خلکو ته کېږي د کمزورۍ د وجې نه. نو په دې صورت کې بیا ستا لپاره دوه کاره پکار دي، یو خو استبرا پکار دی. استبرا دې ته ویل کېږي چې ته د میتیازو دا قطرې دي د ضایع کولو لپاره کوشش وکړي، اگر چې بعضې علما د دې قایل نه دي، خو لیکن ځینې علما یې قایل دي. هغه دا دی چې ته مثال په تور باندې پسې لوړ ځي باندې وخېږي، د رکوع او سجدې په حالات کې چې ټیټ را ټیټ شي که نه، دې لپاره چې هغه قطرې مطرې مکمل ختم شي. یو کار به هغه دا کې، او دویم کار هغه به دا کې چې کله دا قطره ستا نه لاړ نو لحاظه ستا اودس مات دی، ته بیرته اعاده د مانځه کې او دا اوداسه به کې، ځکه چې دا مسلسل نه ده. او که چېرته دا قطرې مسلسل ستا نه تللې، که مسلسل ستا نه تللې نو لحاظه په دې صورت کې بیا ستا مسله د سلسل بول ده، بیا به ته هر مانځه لپاره اودس کې، او چې کله ته اودس وکړو قطرې د نه تلې بس ته خپل مونځ جاري ساته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله ذمہواری نه دی په یو نفس باندې مګر د وس مطابق. فتقوا الله ما استطعتم، الله نه یره کوي څومره چې ستاسو وس رسیږي. او دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا امرتکم بامر فاتوه منه ما استطعتم، کله چې تاسو به خبرې حکم کوم په هغې دومره عمل کوئ چې ستاسو په وس رسیږي. او دارنګه مستحاضه ښځه چې کوم هغې نه به مسلسل وینه تلله، د هغې په حکم کې د علماو په اتفاق سره سلسل بول، یعنې هغه کس چې د هغه نه میتیازو قطرې ځي یا حفات الریح چې چنه هوا مسلسل خارجي، هم په دې حکم کې داخل دي چې دا به د هر منځ لپاره اودس کوي، او نور په دغه یو اودس باندې دغه ټیم ټول منځونه چې کوم دی هغه کولی شي، خو چې بل ټیم راته بیا به بل اودس کوي. اوس چې کله ستا مرض عارضي دی چې کله ته اودس مات کې او ستا نه دا قطره ځي، نو په دغه ټیم کې بیا چې کله په مانځه کې ستا نه دا قطره لاړه نو ستا اودس مات شوی دی، نو که د مانځه نه وروسته تا جرابې په خپلو ته په مسه نشي کولی، بلکې دغه مونځ چې کوم دی هغه بېرته راګرځوي. د ملګري تپوس کړی دی چې دا شپږ کلمې دا ټول زده کول پکار دي که نه، دا څلور دانې زده کول پکار دي. ما داسې اورېدلي دي چې دا دوه په صحیح حدیثو کې نشته دی، آیا همداسې ده؟ او بل دا څلورمه کلمې کې دا بدن دا کلمې نشته، آیا دا حقیقت دی که نه؟ جواب دا دی چې په دې کې دا دوه کلمې چې کوي دا خو په صحیح حدیث کې دي، یو لا اله الا الله محمد رسول الله، بل اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا باقي چې کوم دي په دې کې دا ځینې کلمې خو نه دي ثابت او دا ځینې اذکار دي،
دا د بعضې ملګرو چې کوم دی هسې مقرر کړي دي او د ځان یې مقرر کړي حدیث کې حدیث ثبوت نه راغلی. مخکنو علماو کې دا چا ذکر کړي نه دي. اوسه پورې مخکنو کتابونو کې دا نه لیکلی شوي چې شپږ کلمې به خامخا خلک زده کوي او په دې کې دا بدن قید چې کوي دا هم پکې بالکل نشته. لهذا دغه دوه کلمې اصل دي او باقي چې کوم دي هغې کې ځینې اذکار دي او دا ځینې کلمې چې کوي دا ثابت نه دي سړي بوده. د ملګري تپوس کړی دی چې په شیعه سړي باندې زکات یا صدقه کیږي او که نه کیږي چې غریب یا مونځ هم نه کوي. جواب دا دی چې شیعهګان د قسمونو سره دي. نو کوم شیعهګان چې هغې عقیده د کفر ساتي لکه په دې قرآن کې تحریف هغې مني یا عایشه رضی الله عنها باندې بدنامه لګوي وغیره نو هغه به کافر دي، په هغې باندې بیا زکات نه کیږي. کوم شیعهګان چې هغه دا عقیده نه ساتي لکه د بدعاتو عقیدې نو بیا په هغې باندې زکات کېدلی شي، بیا هغه مسلمانان دي. خو دا ډېر کم دي اوس په دې وخت کې داسې شیعهګان اکثر نشته دی اوس او په دې باندې زکات بیا نه کیږي چې کوم د کفر عقیدې ساتي او اکثر شیعهګان په دې وخت کې د کفري عقیدې ساتي. نو زکات فرضي چې دی په اتفاق د ټولو علماو سره دا په مسلمانانو باندې کیږي او په کافرانو باندې نه کیږي. او دلیل هغه حدیث دی چې معاذ بن جبل رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږلی و نو هغه ته ویلي و چې ته به دې ته خبر ورکړې چې د دې په مالونو کې الله په دې باندې صدقه فرض کړې تؤخذ من اغنیائهم وترد علی فقرائهم چې د دې مالدارانو به اخیستل کېږي په دې غریبانو به تقسیمېږي. هلته راهیم ضمیر د مسلمانانو ته راجع دی. او که هر چې نفلي صدقه ده نو نفلي صدقه یاد لرئ چې دا به کافرانو باندې کېږي چې کم حربي کافر نه او یا ذمي کافر دی ستا خپلوان دي وغیره نو هغې ته بیا نفلي صدقه ورکولی شي بالاجماع. او دلیل په دې باندې هغه آیات دی قرآن کریم کې الله ذکر کوي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. الله تاسو نه منع کوي دغه کسان چې تاسو سره جنگ نه دی کړی او نه تاسو ایستلي وي د خپلو کورونو نه دغه کافرانو تاسو نه منع کوي چې تاسو د هغې سره احسان کوئ او تاسو د هغې سره انصاف کوئ. نو لهذا بیا وله زکات ورکولی شي دا نفلي صدقه ورکولی شي زکات نشي ورکولی. او کم کس چې هغه مونځ نه کوي نو چې مونځ نه کوي نو په دې کې دا خبره یاد لره چې کم سړی قصدن مونځ همیشه دپاره پرېږدي دا کافر دی چې دا کافر شو لهذا هغې له زکات ورکول جایز نه دي. د ملګري تپوس کړی دی چې په دیره کې داسې هندوان وي نو هندوانو سره خوراک کولی شي سړی که نه شي کولی. جواب دا دی چې کله د هندوانو په دې بدن باندې ظاهري څه ګندګي مندګي نه وي نو د هغې سره یو ځای سړی خوراک کولی شي. د کافرانو سره یو ځای خوراک سړی کولی شي. او د دې لپاره غټ دلیل هغه دا دی چې قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته د یهودو نصاراو د زنانو سره د نکاح کولو اجازت کړی دی او نو چې د هغې سره د نکاح کولو اجازت موږ ته میلاو شو خو د هغې د خوراک څښاک هم سړی کولی شي. دویم دا چې صحابه کرام چې وو د هغې غلامان وو اکثره او هغه به کافر وو او هغې سره یو ځای خوراکونه هغه کړي دي نو لهذا هغې سره سړی یو ځای خوراک کولی شي. البته د هغې کوم خوراک دی نو که هغه ذبحه وه نو هغه ته نشي خوړل د هندوانو ځکه د هغې ذبحه هغه ناروا ده. د یو کس تپوس کړی دی چې یوه جنۍ وي او یو هلک لی ورکړي وي په نکاح باندې او هغه جنۍ نکاح شوي وي او بیا وروسته دغه جنۍ بل چا سره لاړه شي نو وتښتي او خلک روغه د هغې سره وکړي مثال په طور باندې په 2 لک روپۍ باندې دا روپۍ به چا ته میلاوېږي د هلک ته او که د جنۍ ته او که جنۍ پلار ته میلاوېږي که د دویم ته میلاوېږي. جواب دا دی چې دا روپۍ به یو ته هم نه میلاوېږي. دا هو یو قسم د رشوت دی. دا یو آزاد انسان خرڅولو باندې دا پیسې اخیستلې شوي دا د یو دپاره اخیستل ناروا دي. دا څه قتل خو نه دی بلکې دلته شریعت حکم دا دی چې دا جنۍ چې دا د بل چا څخه تښتېدلې ده او شادي شوده ده واده شوی دی او دارنګې خاوند سره میلاو شوی هم دی نو په شریعت کې دې دپاره رجم دی. خو چونکې اوس خو د رجم قانون نشته دی اسلامي قانون نشته دی نو لهذا دلته به قوم چې کومه صلح وکړي په دغه صلح باندې اکتفا کول پکار دي خو په هغې کې د روپۍ موپۍ اخیستل پکار نه دي. نو بیا چې د چا ستلي بس هغله دې په نکاح باندې ورکړي ځکه چې اوس خو حکومت اسلامي نشته دی او دا حدود نافظ نه دي یو دغه ګن کې خلک مبتلا دی. خو په دې کې دا پیسې میسې اخیستل چې کوم دا شرعاً جایز نه دي. دلیل د دې هغه حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د 2 کسان رال صحیح بخاري کې حدیث دی او یو کس چې کوم دغه ورته وویل زموږ په منځ کې په کتاب الله باندې فیصله وکړه او بل کس چې چالاک او هغه ویل بالکل فیصله زموږ په منځ کې په کتاب الله باندې وکړه او ان ابني کان عاصفا على هذا زما زوی چې کوم دې سړي سره دغه د نوکر او فزنا به امراتی د خې سره زنا وکړه بیا ما د خلکو نه تاسو کو هغه راتی ویل چې ستا په زوی باندې رجم دی نو وای ما راولګېدم او بیا ما د نور علماو نه تاسو کو د پوهې خلکو نه هغه راتی ویل چې نستا زوی باندې سل دوری دي 1 کال پورې وطن نه شړل دي او دې سړي په خز باندې رجم دی
نو ما خپل زوی د دنه آزاد کو ما ول سل غړي بيزي ورکړ یو مولا سوره ورکړ وینځي مولا ورکړه نو اوس دی باره کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایله چې دا سل غړي بيزي او دا وینځه د بیرته تاسو واپس دي دا بده کې قبليږي نه او هر چې استازوی په باندې سل دوری دی یو کال پورې وطن شړلی او د دې سړی په خزه باندې رجم دی اونیس رضی الله عنه تی ویل اوغد یا اونیس الی امرات هذا لاړشه اونیس رضی سړی خزه چې کوم د هغې ته لاړ شه او هغې ته هغې د اقرار ولکه اقرار یې وکړو نو رجم یې کا نو هغې اقرار وکړو رجم یې کړه او هر چې دا دغه د سل ګړي بيزي چې کوم دا په واپس کې وته نو لهدا به دې روپۍ مو په هغه نسی کیږي